بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم سبق نمبر 25 سے الدرس الرابع سلورم درس شروع شو. نن به ان شاء الله د تذکیر او تانیث باس کو. تذکیر معنی د مذکر او تانیث معنی د مؤنث. د مذکر او د مؤنث باس کو د جنس په لحاظ سره، یعنی د مذکر او مؤنث په لحاظ سره د اسم دوه قسمونه دي. د جنس په لحاظ سره یعنی د مذکر او د مؤنث په لحاظ سره د اسم دوه قسمونه دي، یو مذکر دی یو مؤنث دی. ٹھیک شو؟ نو دا اسم به یا مذکر وي یا به مؤنث وي، یا به مذکر وي یا به مؤنث وي. لکه څنګه انسانانو کې یا مذکر وي یا مؤنث وي. ٹھیک شو؟ لکه ابن چې دی کنه، ابن معنی د زوی. زوی ته په عربی کې ابن وای. دا مذکر اسم دی. ابن زوی ته وای، زوی ته، او دا مذکر اسم دی. او ابنتون دا لور ته وای، لور. دا مؤنث اسم دی. ٹھیک شو جی؟ دویمه نمبر خبره واوره. د مذکر اسم نه د مؤنث اسم جوړولو طریقه دا ده. اوس د مذکر اسم نه به موږ مؤنث څنګه جوړو، مؤنث اسم به څنګه جوړو. نو اول زده کوي د مذکر اسم نه د مؤنث اسم جوړولو طریقه دا ده چې د مذکر اسم اخیری حرف باندې به زبر ولګي. د مذکر اسم چې کوم اخیری حرف وي کنه، اخیری ټکی وي، نو په هغه باندې به زبر ولګي او اخر کې به ورسره ګول تا اضافه وکي. اخر کې به ورسره د ګول تا اضافه وکي. نو د مذکر اسم نه به مؤنث اسم جوړ شي. د مذکر اسم نه به مؤنث اسم جوړ شي. لکه ابنون دی. د ابنون دی اخیری نون باندې به زبر ولګي، دا دوه پیشونه به ختم کی او اخره کې به ورسره ګول تا ولګي. نو ګورئ ابنون دی، نو د نون باندې زبر ولګو، دا دی ابن او اخره کې ورسره ګول تا ولګو ابنتون. حسنون د حسنون دی اخیری نون باندې به زبر ولګي او ګول تا ورسره ولګو. حسنون معنی دا یو خ. ابنون معنی دا زوی او ابنتون معنی دا لور. حسنون معنی دا یو خ سړی او حسنتون معنی دا یو خزه. ٹھیک شو؟ نو دا ته اوس مونږه د اخیری نون باندې زبر ولګو، دا دی ګورئ د اخیری نون دی او اخره کې ورسره ګول تا اضافه وکړه. نو د مذکر نه مونږه مؤنث اسم جوړ کو. اوس ملکون دی، ملک بادشاہ ته وای. د ملکون د اخیری کاف نه دی، کاف پته به زبر ولګو اخره کې ورسره ګول تا ولګو، نو ملکاتون بشي. دې ته ګورئ د ملکون نه د کاف په ځای باندې ته مونږه صرف هغه داسې اوږد کرخه راښکله، دا کاف مولکو. ٹھیک شو؟ نو ملکاتون شو. نو د کاف باندې دا زبر واچو او اخره کې ورسره ګول تا اضافه وکړه. ٹھیک شو؟ لکه اوس ګورئ دا دی مسلم دی، مسلمون دی. اوس د مسلمون د اخیری میم نه دی، په ده به زبر ولګي. نو ګورئ ورته مسلمون د اخیری میم نه دا پیشونه ختم کو، په ده مې زبر ولګو. ٹھیک شو؟ او اخره کې ورسره ګول تا ولګوه مسلمتون. نو مسلمون معنی دا یو مسلمان سړی، مسلمتون معنی دا یو مسلمانه ښځه. ٹھیک شو؟ اوس وګورئ مؤمن معنی دا یو مؤمن سړی. اوس هم د دې نه زه مؤنث جوړوم، وایم چې مؤنث مؤمنه ښځه. نو اوس وګورئ همدغه مؤمنون دی، نو د دې اخري نون نه به دا دو پیشونه ختم کم، په ده به زه زبر ولګوم او اخره کې ورسره ګول تا ولګوه مؤمنتون شو. نو مؤمنتون معنی دا یوه مؤمنه ښځه. مؤمنون معنی دا یو مؤمن سړی، مؤمنتون معنی دا یوه مؤمنه ښځه. نو د مذکر نه د مؤنث جوړولو طریقه زده شوه چې د مذکر اسم اخري حرف باندې به زبر ولګي او اخره کې ورسره ګول تا ولګوه. وګورئ دا د مذکر اسم اخري حرف ته میم، په ده باندې به زبر ولګي، دا دوه پیشونه به ختم کی او اخره کې ورسره ګول تا اضافه وکړه. نو د مذکر نه مؤنث جوړ شو. امید دی په دې به هم تاسو پوه شوي وئ. اوس وایي نو موږ ته اوس وایي د ابنون نه ابنتون او د حسنون نه حسنتون او ملکون نه ملکتون وغیره وغیره. ٹھیک شو؟ خو بیا موږ ته یو خبره کړې، خو د دې قاعدې زیاتر استعمال لکه چې د مذکر اسم اخر زبر ورکول ګول تا لګول، د دې قاعدې زیاتر استعمال اسم صفت کې کیږي، صفت والا اسم کې کیږي، او په اسم ذات کې د دې قاعدې استعمال ډیر کم کیږي. لکه ګوره یو اسم صفت وي، یو انسان دی. انسان نو دا انسان چې دی دا اسم ذات دی. نو انسان ښځې ته هم وایي، سړي ته هم وایي. ٹھیک شو؟ نو دا اسم ذات دی، ذات. اوس په دې انسانانو کې بیا څوک مسلمانان دي څوک کافران دي. نو دا
مسلمانېدل او دا کافر کېدل دا صفت دی، خو دا انسان اسم ذات دی. د انسان نه مؤنث نشي جوړېدی، انسانتون نشي ویلی، صرف انسان مذکر ته وایي مؤنث ته وایي. اوس په دې مذکر او په مؤنث کې به بیا څوک کافر وي څوک به مسلمان وي. نو دا کافروالی او دا مسلمانوالی، دا سپینوالی او توروالی، دا خواله او بدواله دا بیا صفت ته. نو د دې صفت نه مونږه اخیری حرف لبا زبر ورکو او ګول تا به اخره کې لګو. ها درېمه خبره مونږ ته وای د بعضو اسمونو د بعضو نمونو په اخره کې الف مقصوره راځي. الف مقصوره څه ته وای چې یو اسم به وي د هغه اخره کې به دا یا وي او کړه زبر به وي. الف مقصوره یا الف ممدوده، یعنی مطلب دا چې او دلته کې به په یو حرف باندې زبري او دا زبر نه وروسته به الف وي او اخره کې به بیا حمزه وي. نو داسې اسم ته الف مقصوره وای. لکه ګورئ صحراء، دا الف ته د الف نه وروسته حمزه راغی صحراء. نو ګورئ دا یو اسم شو، دې ته الف ممدوده وای صحراء. ټیک شو؟ ها او دا الف مقصوره څنګه ده؟ الف مقصوره مطلب دا دی ګورئ حسنا، وګوره اخره کې یاد او دا کړه زبر دی. دغه شان کبرا صغرا وغیرہ. نو دې الف مقصوره وای. او دا چې کوم اخره کې ګوره حمزه او الف رسته، دا الف او حمزه رسته راشي کنه، دا الف نو رسته حمزه راشي د کوم اسم په اخره کې، الف او حمزه یو ځای راشي د یو اسم په اخره کې، نو هغه ته موږ الف ممدوده وایو. نو موږ ته وای د بعض اسمونو په اخره کې الف مقصوره یا الف ممدوده د مؤنث علامت وي. نو دا الف مقصوره چې څومره اسمونه دي دا مؤنث دي، او دا الف ممدوده والا کوم اسمونه چې دي دا مؤنث دي. نو دا به مونږ د څه نه پیژنو؟ د دې یا باندې کړه زبر دا دې ته الف مقصوره وای. نو یا به د دې نه مونږ پیژنو او یا به دا الف ممدوده نه مونږ پیژنو. نو الف مقصوره والا اسمونه مؤنث دي، الف ممدوده والا اسمونه مؤنث دي. مثلا حسنا، دا حسنا په دې کې ګورئ د اخره کې یاد او کړه زبر دی، نو دې ته الف ممدوده وای، دا الف مقصوره وای. الف مقصوره دا الف مقصوره والا اسم دی، الف مقصوره، او دا مؤنث دی. ها دا مؤنث دی، الف مقصوره والا مؤنث. ډیره خیسته خزه، د دې محسنا معنی ده ډیره خیسته خزه. زهراء معنی ده ګورئ دا زهراء ته ګورئ اخره کې ګورئ اخیری حرف باندې نه د یو حرف باندې زبر دی او د زبر نه وروسته الف ته او الف نه وروسته حمزه راغی. نو دې ته بیا مونږ وایو الف ممدوده، په دې مونږ مد کوو نو ځکه ورته ممدوده وایي. د دې زهراء معنی تر او تازګۍ والا، چې تر او تازه وي یا روخانه ځلیدونکي. ٹھیک شو؟ نو زهراء دا الف مقصوره دی. نو دا زهراء اسم چې کنه دا مؤنث دی، او دا حسنا کبرا. ٹھیک شو؟ دغه شانته دا الف مقصوره والا اسمونه دي، نو دا مؤنث دي. الف ممدوده والا صحراء زهراء. ٹھیک شو؟ او دغه شان نور اسما دي، نو هغه په اخر کې الف او حمزه راځي، نو دا مؤنث دي. دا الف ممدوده والا اسمونه دي. خاصلورم نمبر دی وای بعض اسمونه بغیر د علامت تانیث نه، بغیر د مؤنث د علامت نه مؤنث ګڼل کېږي. بعض اسمونه بغیر د علامت تانیث نه مؤنث ګڼل کېږي. د داسې اسمونو تفصیل مخکې را روان دی، او داسې مؤنث اسمونو ته مؤنث سماعي وایي. ٹھیک شو؟ لکه هغه کې داسې د علامت نشته. ګورئ د مؤنث غټ علامتونه څه شي دي؟ یو ګول تا ده، دا د مؤنث غټ علامت دی. 90% اسمونو په اخره کې به ګول تا راځي. نو چې کوم اسم په اخره کې ګول تا دا اسم به مؤنث وي. او یا به ګورئ دا الف مقصوره والی دا یو، یا به دا الف ممدوده والی، الف ممدوده او اول حرف باندې به زبري، بیا به الف او اخره کې به دا حمزه وي، لکه صحراء او زهراء. ٹھیک شو؟ نو دغه ته الف نو دا درې غټ علامات دي. 90% اسمونو کې نه دا ګول تا راځي. ٹھیک شو؟ او دغه شانتي 3% اسمونو کې دا الف مقصوره راځي، او 3% اسمونو کې الف ممدوده راځي. ٹھیک شو؟ او بعض اسمونه داسې دي، بعض اسمونه چې په هغه کې څه علامت نه وي، نه ګول تا وي، نه الف مقصوره وي، نه الف ممدوده وي. دا درې علاماتونه پکې یو علامت هم نه وي. نو داسې اسمونو ته بیا مونږ وایو مؤنث سماعي، سما سره تعلق لري، لکه اورېدلی شوي دي. د عربی ماهرین هغه مؤنث ګڼي، حالانکه هغه کې د مؤنث علامت نه وي.
د درې علامتونو نه پکې یو علامت هم نه وي خو عرب هغې ته مؤنث وایي نو بیا به مونږ هغه مؤنث ګڼو نو چې کوم ته عرب بغیر د علامتونو نه هغه اسم ته عرب مؤنث وایي نو هغې ته مؤنث سماعي وایي ښه دا مؤنث سماعي ورته وایي ٹھیک شوه ښه بیا دا څلورم نمبر مې درته ووایي چې بعضې اسمونه بغیر د علامت تانیث نه مؤنث ګڼلی کېږي د داسې اسمونو تفصیل مخکې را روان دی او داسې مؤنث اسمونو ته مؤنث سماعي وایي نو هغې کې اول نمبر الف نمبر کوم اسم چې د ښځو دپاره استعمالیږي کوم نمونه چې ښځو لپاره استعمالیږي او د هغې په آخره کې علامت تانیث نه وي د مؤنث علامت نه وي خو د ښځو لپاره استعمالیږي هغه مؤنث وي لکه امون دی امون نو امون چې دی نو دا د مور دپاره استعمالیږي مور ته په عربۍ کې امون وایي نو امون ته وګورئ نه پکې ګول تا آخره کې شته نه پکې الف مقصوره شته نه الف ممدوده دا درې علامات پکې د مؤنث نشته خو بیا هم دا مؤنث وایي ورته عرب ورته مؤنث وایي نو دې ته مؤنث سباعي وایي نو موږ به هم دا مؤنث ګڼو نو امون معنا دا مور عروسن ته وګورئ عروسن کې نه ګول تا شته نه الف ممدوده شته نه الف مقصوره خو عرب دې ته مؤنث وایي نو موږ به مؤنث وایو نو عروسن معنا دا ناوې اردو کې ورته دلهن وایي دلهن کومه د واده په شپه باندې چې کومه ناوې خلک په جنج کې راوړي هغې ناوې ته عروس وایي عروسن ټیک شوه هندون د یوې ښځې نوم دی نو وګورئ هندون کې نه آخره کې ګول تا شته نه پکې الف ممدوده شته نه الف مقصوره شته خو بیا هم عرب دې ته مؤنث وایي نو دا به موږ هم مؤنث ګڼو ټیک شوه ښه نو یا د یوې ښځې نوم دی یا هندوستان د هند یو ملک نوم دی دا اسمونه مؤنث سماعي دي دا اسمونه مؤنث سماعي دي بی نمبر وورئ با د ملکونو نومونه مؤنث سماعي دي د ملکونو نومونه هم مؤنث سماعي دي لکه مصر بغیر تنوین نه ملک مصر ته وایي د مصر نوم دی نو د ملکونو نومونه مؤنث سماعي دي شام ملک شام یادوي نو دا مؤنث سماعي دی الروم ملک روم یادوي نو دا هم مؤنث سماعي دی حالانکه دې کې د مؤنث علامات نشته نه پکې ګول تا شته مصرو کې د وګوره نه آخره کې ګول تا شته نه الف مقصوره شته نه الف ممدوده شته الشامو کې وګورئ نه الف ممدوده شته نه الف مقصوره شته او نه ګول تا شته الروم ته وګورئ نه ګول تا شته نه الف ممدوده ده نه الف مقصوره ده خو عرب دې ته مؤنث وایي نو موږ به هم دې ته مؤنث وایو ښه جیم نمبر ته وګورئ وایي د بدن د هغې اعضاو نومونه کوم اعضا چې جوړه دي لکه لاسونه دا جوړه دي نو عرب دې ته مؤنث وایي سترګې جوړه دي عرب دې ته مؤنث وایي غوږونه جوړه دي عرب دې ته مؤنث وایي خپې جوړه دي عرب دې ته مؤنث وایي ٹھیک شو نو د بدن د هغه اندامونو نومونه اعضا معنا د اندام ٹھیک شو نو د بدن د هغه اعضاو نومونه کم اعضا چې جوړه دي هغه هم مؤنث سماعي دي لکه دا لاسونه نه دي عربی کې دې ته یدن و یدن نو نه پکې ګول تا شته نه پکې الف ممدوده شته نه الف مقصوره شته دا مؤنث علامت پکې نشته خو عرب ورته مؤنث وایي نو موږ به هم دغه مؤنث ګڼو نو دې ته مؤنث سماعي وایي لکه یدن لاس ته وایي لاس جوړه دي دوه لاسونه دي که نه نو عربی کې دا مؤنث استعمالیږي رجلن خپې ته وایي ما ورته دلته پښه لیکلې ده پښه په پښتو کې د پښه لیکلی کېږي او موږ ورته خپه وایو خپه نو رجلون دا دوه دي جوړه دي ٹھیک شو نو دایته عرب مؤنث سماعي دا دیتا وای او دا مؤنث استعمالیږي اذن چې غوږ ته وای غوږ نو اذن چې دا مؤنث سماعي دي ځکه جوړه دي عین سترګې ته وای نو سترګې جوړه دي یو نه ده دوه دي نو دا مؤنث سماعي دي ښه دال نمبر د دې بره ذکر شوي اسمونو نه علاوه بعضې داسې نور اسمونه هم شته چې اهل عرب هغه مؤنث استعمالوي هغې کې یو څو اسمونه دا دي ښکته مې لیکلي اردن چې دی که نه اردن نه په دې کې ګول تا شته نه الف ممدوده شته نه الف مقصوره شته خو عرب دې ته اردن چې دی ارض ځمکې ته وایي ځمکه نو دا عرب مؤنث استعمالوي نو موږ به مؤنث استعمالوو حرب جنگ ته وایي لړۍ اردو کې ورته لړۍ وایي نو وګورئ دې کې نه ګول تا شته اخره کې نه الف ممدوده شته نه الف مقصوره شته د مؤنث علامات پکې نشته خو عرب دا مؤنث ګڼي نو موږ به دې ته مؤنث وایو خمر شراب ته وایي نو ګورئ دې کې د مؤنث علامات نشته خو عرب مؤنث ګڼي نو موږ به مؤنث ګڼو دار کور ته وایي کور ته نو مؤنث سماعي دی عرب ورته مؤنث وایي حالانکه د مؤنث علامات پکې نشته نو موږ به مؤنث ګڼو ریح هوا ته وایي هوا طوفان ته وایي هوا ته وایي نو هغې ته ریح وایي
په هوا ٹھیک شو نو دا عرب مؤنث استعمالوي. سوقن سوق بازار ته وایي سوقن بازار نو دا سوقن لفظ عرب مؤنث استعمالوي. شمس شمس نور ته وایي نو نور مؤنث استعمالیږي په عربی کې. نارن نار اور ته وایي ٹھیک شو نو دا په عربی کې مؤنث استعمالیږي. نفس نفس ما ورته لیکلي ځان انسان دا بدن نه دی بدن دې ته نفس وایي نو ځان هم ورته لیکلی دی نفس هم ورته لیکلی اردو کې ورته جان وایي جان. کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس با هر یو بدن با د مرګ ذائقه سکی هر یو نفس با د مرګ ذائقه سکی. نو نفس چې دی کنه دا مؤنث استماعي دی عرب دا مؤنث غني نو موږ به مؤنث استعمالو. نو دا یو څو نمونه چې عرب دا مؤنث غني او د مؤنث نه د مذکر اسم نه د مؤنث جوړولو طریقه مې ذکر درته ها او دا مم د تو چې کوم اسم په اخره کې ګول تاوي دا به مؤنث وي او چې کوم اسم په اخره کې الف مقصوره وي دا به مؤنث وي دا الف ممدوده وي دا به مؤنث وي او د مذکر نه بیا د مؤنث جوړ کړه اخري حرف له زبر ورکی او ګول تا ور سره اخره کې ولګي بیا ټیک شو د الف ممدوده او الف مقصوره با سم پکې وکړو بیا پکې دا خبره وکړه چې عرب بعض اسمونه بغیر د علامت نه د مؤنث علامت پکې نه وي خو عرب ورته مؤنث وای نو هغه ته مؤنث سماعي وای پاګه کې ام شو عروس شو هند شو مصر شو الشام شو روم شو ٹھیک شو دا شان د بدن جوړه جوړه اندامونه شو یا د رجل اذن عین او دغه شان د دین علاوه دا ارض حرب خمر دار ریح سوق شمس نار نفس دا پر قرآن پاک کې سو اسما دا سدي چې هغه عرب مؤنث استعمالي او دا غیر پر بیا مخکې د مؤنث صغیر راغلي دي نو ځکه دغه ته مؤنث وای او دې ته مؤنث سماعي وای. نو دا امید دې په دې تاسو پوه شوي سبق لګوګت شو خدا به ان شاء الله تاسو په قرآن او په حدیثو کې استعمالیږي دلته په ځان پوهه کو نو ټول قرآن او حدیث کې به بیا په دغه باندې پوهیږي مذکر او مؤنث اسمونه بیا تاسو پیژنئ. د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ ځان سره ولیکئ او بیا د هغه یو درس یو ځل دا درس بیا وره ان شاء الله تاسو ته به مضبوط یاد شي. دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.